السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نننی ویډیو چې کوم دی زمونږه د رزق د پراخۍ په باره کې ده. که یو انسان و چې ماته د الله جل شانه رزق فراخ راکوي که نه، هغه د دا وظیفه شروع کړي د اولنۍ روژې د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې چې څوک دا صورت چې کوم دی 21 مرتبه وایي 21 پیره انا انزلناه فی لیلة القدر، دا صورت چې کوم دی دا 21 مرتبه وایي، مخکې وروستو ته درود ابراهیمي وایي. الله جل شانه به دغه انسان ته داسې رزق پراخه کړي که نه، لکه څنګه چې د برې نه دا اوبه په تیزۍ سره په ښکته باندې رواني، الله جل شانه به د دغه انسان رزق دغه شانته کې په تیزۍ سره په ده باندې راوری ټول کال. نو دغه ویډیو ډېره بهترینه وظیفه ده. یقینا درته دا وظیفه چې کوم دی خپله باندې هم وکئ او نورو ملګرو سره هم د ثواب په نیت باندې شیر کړئ چې الله جل شانه د ټولو مسلمانانو رزق چې کوم دی هغه فراخه کړي. الله جل شانه د رزق وعده کړې ده. زر کاله مخکې چې کله الله جل شانه روحونه تیار کړل که نه، نو الله جل شانه د هغوی د رزق فیصله کړې ده. خو دا اسباب دي، اسباب کم از کم به چې اسباب به لازمي فالو کې. دا خو نه ده چې انسان ووایي چې الله د رزق وعده کړې ده او په کټ کې سم خوله وازه کړي، نو په دې باندې خو رزق نه کېږي که نه، بلکې ته به سعی کوشش پکې د هغې دپاره کار به هم کې، وظایف به هم کې، دا ټول اسباب دي. دا دنیا دارالاسباب ده. نو کم از کم د دې اهتمام لازمي وکړئ. ځکه الله جل شانه قرآن مقدسه کې فرمایي وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، وایي په مخ د ځمکه چې څومره زنده سر د رزق وایي زه ورکوم، الله جل شانه فرمایي. نو کم از کم اسباب به لازمي اختیارو، د اسبابو طرف ته به لازمي ځو، ځکه دا دنیا دارالاسباب دی. نو کم از کم د دې وظیفې اهتمام وکړئ، الله جل شانه به ستاسو رزق چې کوم دی هغه فراخه کړي. والسلام، ډېره مننه، الله مراته خوشحاله ساتئ.